یو بادشاه یو نیک سړی به راتاغې بادشاه سره به ډېر زیات کېناسته. نو یو بل کسو منافق، ځکه حسد چې چا کې هغه منافقي، نو هغه چې کتل چې دا سړی خو بادشاه سره ډېره ناسته پاسته کوي، دا خو زه نشم زغملی، دی به په کومه طریقه د بادشاه نه لرې کوم. نو چې کله هغه نیک سړی د بادشاه نه لاړه، نو دا حاسد او حسدګر ورله راغی او ورته بادشاه سلامت، یو خبره درته کوم، دا کم سړی چې تا سره کینی، نو دی وی د بادشاه د خولې نه سقا بوی ځي، ته ځان سره کینې، او دی وی د بادشاه د خولې نه سقا بوی ځي. او هغه سړی چې به راغی بادشاه سره به کېناست، بادشاه ته بادشاه صاحب چې کم سړی نیکي کوي د هغه د نیکۍ بدله ورله ورکه، او چې کم سړی بدکرداره دی د هغه دپاره د هغه بدیم کاپیره، ستا دغه ته عزت نشته، هغه هم وله کاپیره. روزانه به بادشاه ته نصیحت کو. بادشاه ورته وی یاره دا خو ما سره دی ډېر کیني، زه ورسره مینه ساتم، خو ما ته څه پته لګي چې ته په دې خبره کې رښتونی او که ته دروغجن یې؟ آیا واقعي دا خبره یې کړې ده زما د خولې نه بوی ځي، او که نه دا ته دروغ وی؟ ما ته څه نښه وښایه. بادشاه ته بادشاه صاحب چې کله دې تا سره کیني او د په خولې باندې لاس کېښوده په پوزه، په خپله په دې ځای باندې په دې پوزه لاس کېښوده، خولې پوزه ورله پټه کړه، دا د دې نښه ده چې ته خبرې کوې ستا د خولې نه دی وی بوی ځي، په خولې او په پوزه ګوتې ږدي. بادشاه وی زه ګورم. هلته بادشاه ته دا خبره وکړه، دلته دې سړي پسې راغی، وي ته خو ډېر زیات نیک سړی او تا له ما دعوت کړې، ډوډۍ مې درله کړې ده. امام الانبیا وی دعوت قبلوه نو چې هغه ډوډۍ له راغې، دومره اوږه پکې اچولې ده چې د هغې څه اندازه نه وه، ښه برابر د اوږې ډوډۍ پې وخوړه. هغه چې هغه ډوډۍ د اوږې وخوړه چې روان شو، د خولې نه بوی ته، یا خدایه دا پس غمخته شو. رسول الله مبارک وی دعوت قبلو، دعوت خو مې قبول کړو، خو دا خو دې ظالم په ما داسې ډوډۍ وخوړه چې د خولې نه مې بوی ځي. خیر چې کله بادشاه له لاړ، بادشاه سره خبرې کولې، بادشاه ورته وویل نو رانږدې شه. چې دی ورته ورنږدې شو، نو بادشاه سره خبرې کولې، نو دې سړي د خولې نه د اوږې هغه بوی ته، نو ده زر په دې پوزه په دې ځای باندې دا ګوتې داسې کېښونه، زما د خولې د اوږې دا بوی په بادشاه باندې ورنشي. بادشاه پوه شو چې هغې سړي کومه خبره کړې وه، بلکل هغه رښتونی دی. دا دی چې ما ته رانږدې شو، نو په خولې باندې او په پوزه باندې ګوتې کې لاس کېښوده، پته ولګېده چې زه ځان سره کېنوم او دې لګیا دی ما پسې